मामला भी जड़ेबा चाहेगा 50 काल शू कश्मीर का मामला जड़ेबा चाहेगा दोमरा होंगे कश्मीर वान अगस्त बंगाल दर नकट शुता सतूरा ओकड़ा सतूरा नील पाकिस्तान दर नकट शो कश्मीर पर 50 काल के ताते सऊला खलक मड़कड़ ता सतूरा ओकड़ा पर कश्मीर तकबीर याद चका नहीं मुला पुख्तन मुला गर्क शो नर मुला बेड़ा घर कशा द पुख्तन मुला बेड़ा घर कशा द बिजलीगर मुला बेड़ा घर कशा जे तरो सपोरे तो खुदे कसम का इस्तुरा ओकड़ा इस्तुरा वर्षी पे कश्मीर तासु बने वेली कि सल पापड़ दयाओ लवड़ वेली बम कना नगा पापड़ उधर न कश्मीर कब्जा करे देता होते वाला हिंदुस्तान ता सारा आजाद दे नन खुद कफील दे नूर मुल्कुन दे दुनिया उगर तब टोलो मर्द खराब अमरीके खुदे दे बखा तो ख्वाब में खराब लंदन बरतानिया मलक एलिजाबेथ खुदा पाक दे डेरा डेरा खुशहाल का टोलो मरम खैरुना वक्ती दी तमे बला ورځ په آرام کېنا ولی مالګیدر ته چا ویلي چې دا چغې ولې وهي هغه ورته خلک یاروما ویل دا تیزونه ولې اچي ویل زه هم یریږم په آرام کېنه کله یو ټلیفون کوه دا به چې چل کېږي دا به چې چل کېږي خو زه به په منځ کې ناست یم اول به بجلیګر بولا چې پکې مړ شي خدای دا ټول پېښور مړ کړي که نه ده داسې ما وې چې د مسلمان نه زما دا توقع نشته چې هغه د امریکې نوم بې اودسه والي شته خاص کر دا غوړ غوړ چې دي دا ریګمال کړي چې دي دا د امریکې نوم بې اودسه نشي اخیستی په خدای مې دا یقین دی چې بش به خدای کباب کوي او ښځه به یې مسلمانېږي او زه به یې مشرف ته نکاح تړم چې راشه یو خو ځان سره ګرځې یو ورسره بل هم بونډی ده چې د دغې هم درته نکاح وتړم ځکه چې خلک یو ښځو نه په منډه دي یوې نه په منډه دي وایه لکه که نه هم ته په منډه نن وګورئ نن وګورئ ستا د پېښور شادي حالونه د لویو لویو پښتنو نینګه پښتانه نینګه پښتانه نینګه پښتانه هغه پکې په شادي حالونو کې وي که نه وي سړو سره په یو میز روټۍ خوري که نه خوري چې زما ښځه زه ځان ته پښتون ویم او زما ښځه پردي سړي سره په میز روټۍ وخوري زما په دغه ښځه د ټول پاکستان خره واچوم دا نن داسې د اوس ملک شو کومه جمع کې چې در سره هغه سړی ولاړي چې ښځه په شفي مارکیټ او په کوچي بازار کې شاپینګونه کوي پردو سړو سره وایي په ایمان دې بازار کې ایک یې پاره دفع کر ایک یې پاره 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 د مازدیګر ټایم کې تاسو ګورئ یو دکاندار ورته چېرته ویلي چې جا پھوسی اگے لنگ ولی پھوسی تیری ماں سی میں تو آج 14 سال دی ہاں میں پھوسی ہو گئی ہاں تو پھسکائی دی کنه ټول اوراد
د خدای د عظیم غ د پاکستان حکومتا کدی پزړه کې دا نه چې د پاکستان ښځې به په کورونو کې بندوم، الله دې د ضیاء الحق غوندې په اسمان کې ټوکړې کا. د پاکستان ښځې دومره لرې لاړې، آسان چل دی. یو ښځه که د معتبر نه دی د غریب خیر دی. د کابلۍ په دې ګیټ کې سر لاندې او خپې پاس ځوړندومه او اعلان کوم چې کومه ښځه بهر راووته دا بې حالي کرانه ښځه راووته ږیره مې کله کوي. خو پوه دي چې په دبلدین اورېدلې یم نیړی دبلدین دی. هغه ورځ ناست ومه د یو تیکو والا د زوی جنج تېرېدو، نو تیکو والا ورته ما ته یې داسې وکتل وایي ستا مال په کومه نو بیا مې ورته وویل مالې لکه مبارک شه د زوی واده دی. بس هغه ارامیانو هغه ډولکې هغه ګولو مال یو شوق مې وشو خو دروتی نه شوم. ویل څه مال بس دا مې شوق و چې دې ډولکي ته ځم لږ ګډ شم چې تاسو جنګ تېرېږي که نه چې ځم لږ ګډ شم. ویل ولې مال د ډم قوم امام هم ډمي، زه ستاسو امام یم چې تاسو ډمان یې نو زه نر پاتې کېدی شم. ستاسو ټول ودونه لعنت دی. په 5,000 روپۍ ورته موټر سجاوئ چاله دې کې به صحیح ما به ماما کې نوي نن په ډولۍ کې او ورسره دوڼدوڼې هم ناستي مخکې. زه چې په مال دکان کې ناست یم او دا موټر راباندې تېر شي نو ماله دا رایاد شي چې ما به ماما کې نوي نن په ډولۍ کې. بیا زمونږ یو اشنا دی له هغه واده نو بینډ یې پرې راوستی و. ما لکه دا دې څه ارامتوب کړی دی. ویلې مور مې وی چې اخري دی اخري زوی مې دی چې لږ ارمان پې وباسم. وایي په دغه مور ته سټکوری شي دغه زړې خدای په ګرنیټو لګوه. نن زړې چې څومره ورانې دي اوس خو بله مزه جوړه شوه. د سړو پتلون ارتی او د جنکو پتلون پتلون سټایل دا پنډای پکې راوتی او پتلون سټایل پرتګ نن جنکو جوړ کړي او دغه دی پوده دیکھو وګورئ. دا بتاسلا ناصر خان اسلامی کیسٹ ہاؤس بیرون کچہری گیٹ اشرف روڈ سرائے فقیر خان پیښور ښار کې د ناصر خان فرار سات ملاویږي. نن تاسو په څه مین یې دا پتلون سټایل پرتګونه چې نن ښځو جوړ کړه په دې مین یې تا پرتګ او دا زیده دا د دې ځای ته راوستو چې وروستو دا ډولکي پکې ښکاري. هلکانو پتلون دومره تنګ کړو چې هغه هم پکې وروستو دوپړی غږوي. زړې ښځې خو غټې شوي که نه نو دا چلې کړی. او دا دغه دومره دومره ده پیلټیز هغې ته دا سپینګیري ډېر ګوري. نو څه کې نن ټیپر د سبزی دکان ته ودرېږه او پوښتنه وکړه بینډۍ وګوره بینډۍ سهار کله سبزي والا نه زبردست بینډۍ په څو دي
وایي جی 60 روپۍ کیلو په منډۍ کې دي. مال دا یو وړه وړه ځان کې منډه مونږ بنډۍ نه خورو. لوی لوی ټینکرې ته ډکېږي او امریکنیانو ته ځي کابل ته. نن MPA صاحب سره دا څه کوي لکه څوک چې حمله ونه کړي دی د نری او غټ تکبیر همدغه نری او غټ لی ټول ارامتوب په تاسو کې ټول ارامتوب په تاسو کې. دا دې سټیج ته دا خلک رسولین تاسو دي که نه دي؟ سبا د ناظمانو د کونسلرانو الیکشن بیا شروع کیږي تاسو بیا را پاسې یو ډولکي به غږوئ پلانې زنده‌باد پلانې زنده‌باد. دا یو دومره کونه ده مخې سر مخکې دي او کونه یې وروستو دي پلانې زنده‌باد. بیا به سبا ولاړ یم تاسو یې مونږ ګرمت ما نه دی ووټ ورکړی. په دې 50 کاله کې دې څوک وایي چې ما چاله ووټ ورکړی؟ ما ته پته ده. نو زه हमको तो मुयसर नहीं मिट्टी का दिया भी और गरती का बिजली और चिरागों से है रोशन. زه خو دې د خاورو تیلو ډیول نشم بلولی او د شاهانو بنگلې کې دې چراغان جوړي. زه دې په سوی ګیس روټۍ نشم پخولی. سوی ګیس 8% نور ګران، بجلی 8% نور ګران، पेट्रोल 8% نور ګران. مطلب دا دی چې دا غریبان د خانه خراب بچی چرته په رشته کې کېني او په سوزکۍ کې کېني، چرته په مزده کې کېني. او شاهانو لا 28 وزیرانو لا په مرکز کې په 28 کروڑ باندې موټرونه راغلي. یو یو موټر په 1 کروڑ روپۍ باندې یو یو موټر. تاسو باندې ټول ورځې هم ګرځئ چغې بنګې در باندې ووایي ته لاړ شې د سپي غوندې په سوړه کې نه نوځي او خان چې دی لاړ شي په بنګله کې سم. اوس د لوڼو د واده کارډونه مولیان چاپ کوي. مولیان پکې لیکلي چې میری پیاری بیٹی کی شادی ہے اور آپ سے درخواست ہے نور لکا آپ سے درخواست ہے کہ آپ تشریف لائیں اپنی دعاؤں کے ساتھ ان کو رخصت کریں. بے ادبی دی معافی زما خوله لگا بیډه بده یو را باندې اعتراض وکړ چې ته زما د لور نکاح ته رانلې. ما ستا لور د 100 کالو وه ویل د 19 کالو. من هغه تکړه وه مړه مال که ماشومه د دعا ضرورت دی ورته هغه خو لویه بوره وه. زمونږ ښځې که الله پاک دوی ته د چرګو مرض راولي خدای چې کله وبا راځي الله دې د پاکستان په ښځو راولي. ټول امین کوي خدای. که زمونږ مور او خور پکې وي او ښځه پکې وي خدای دې د چرګو په مرض مرداره کړي. سړي نری او غټ تکبیر پرېږده آرام کښېنه. دغه وخت کې نری تکبیر او بیا وروستو هېڅ هم نه وخت کېدی. سړي لا اوده پراته یي په کورونو کې او ښځې بیا داسې یي که نه بلکل وي که نه دغه خدای دې کور روان که نو د دې پوزې سطر ډېر ضروري دی چې دا پوزه دې پټه کړې ده. څه به وایي د پاکستان به څوک جاړي؟ غریب به جاړي. دا غریب د سور بچے چې دا نن پې بجلی اوس چا چټرا کو چې بجلی مهنګي ہوگی. ډېر شکر چې خدای پاک هم د پکي لاندې هم کېنه نه. سوی ګیس مهنګا ہوگی. اچھا ہے چې په سوی ګیس روټۍ هم پخه نه کړې
उस दर तब बम्बोतन मीटरें लगी मुबारक शाह नॉर्मल टोल्टे पर शो उस बम्बो तब मीटरें लगी पाकिस्तान के बाद तो उबम नशिस कले उबा कोरोना की गिरदी साहबा दगावर कईदार